حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. داد سورة حجر 4 نمبر اور 5 نمبر آیتونه دي. دی کہ اللہ فرمائی چی کم امتنا د کم خارون و خلق چی اللہ و ما تبا کری دی محبوبہ ستا نمخ کی ستا د قوم مکی والو نمخ کی چې څومره قومونه ما تبا کړي دي فقسم قسم عذابونو باندې قسم قسم داسې وو چې هر یو مې په خپل ګناه باندې رانیولی. فکلا اخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقناه وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هر یو قوم فاخبل گناہ باندې راغونی وی محبوبا فچامی گٹی راورولی کنا چا باندې می زلزلې راوستې جبريل ور باندې چغې ووهلې دړونو پردې وشلېدلې څوک می ژوندي په ځمکه باندې ننیستو څوک می په طوفانونو باندې غرق کړو کنه. الله وایي ما ظلم نه ور باندې کړی کنه وأن الله ليس بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله وإذا بخبر بندگانو ظلم نکرم د ذره برابر هم ظلم نکرم لیکن دا څومره قومونه چې می تبا کړي دي ولکن كانوا انفسهم یظلمون. دا هر یو قوم هر امت بخبر ځانونو بخبر ظلم نه کړیو کنه چې شرک یو ګناهونه کړو کنه. اوس چې دا څه قومونه ما تبا کړي دي د هر یو قوم د هلاکت لپاره الله وايي کتاب معلوم مکتوب معلوم. کتاب معنی مکتوب ده
مکتوب معنا وقت تاریخ معلوم اغا معلوم د خدای علم کی دار یو قوم د هلاکت تاریخ خدای ته معلوم وو چې دا قوم به دې تاریخ تبا قوم دا پدې لیکن هر یو قوم ته الله ډیل ورک قوم نوح ته 950 سال ډیل ورک دغشان قوم عاد قوم ثمود قوم لوط قوم شعیب هر یو قوم ته خدای مهلت ورکړیو چې راه راست را نلو بیا خدای د هر یو د هلاکت لپاره تاریخ وقت مقرر کړ ما تسبق من امه اجلها یو امت یو قوم هم سبقت نشي کړی وړاندې کېدلی نشي اجلها دا خپل تاریخ چې کوم الله ورته د هلاکت تاریخ لیکلی ده دغه نه وړاندې کېدی نشي وما يستأخرون او نا رسته کېدلی بلکې هو چې کم قوم ته خدای د هلاکت کم تاریخ لیکلی او په هغه تاریخ باندې به خدای هغه تباه امام المفسرین حضرت امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې لیکي چې دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فإنما مات بأجله امام رازی رحم الله فرمائی چې دا آیات په دې خبر دلالت کړي دي آیات نه دا پته لګي چې هغه بنده کا انفرادي طور یو بندوي یا اجتماعي طور وي ار یو بنده چې په خپل طبيعي مرګ باندې مړ شي یا قتل کړي شي فإنما مات بأجله اپ خپل اجل باندې چا خدای کم وخت مقرر کړی دا ورته په باندې دی قتل کړی شي یا په خپل طبي مرګ باندې مړ شي اوس که څوک دا وایي چېرې دا غفله قتل شوی نه وای دا بنور لا ژوندی وای دا خبر امام رازی رحمه الله فرمایي غلطه ده وان من قال يجوز ان يموت قبل اجله فمخطئ که څوک دا وایي چې دام کېدای شي چې څوک د خپل هغه تاریخ نه چې د مرګ تاریخ خدای ورته مقرر کړی ده چې جائز ده کېدای شي چې دغه نه مخکې چېرته مړ شي دغه نه مخکې یا دغه نه وروسته شي امام رازی رحمه الله فرمایي دا خبره غلطه ده فمخطئ دا بنده خطا ده غلط الله فرمایي چې لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې تاریخ دې فرشي چې کوم خدای درته لیکلی دی هغه هر بنده چې د مور خېټه کې حدیث کې راځي چې کله نطفه رحم ته لاړه شي بیا د خاوند او د ښځې دوه قطرې رحم کې سره میلاو شي دا اوبه رحم باندې چې کومه فرشته مقرره ده
هغه د الله نه تپوس کړي چې او خدایا دې رحم ته دا نوې نطفه راغلې ده د دې نطفې نه ستا د انسان پیدا کېدو اراده شته که نشته چې الله ورته وایي چې نشته که نه آغا نطفه بیا د حیض شکل کی ماهواری بیماری شکل کی لاړه شي ضایع شي حمل اندري او چاله ورته وای کنه چاو فرشته د دې نطفه نه زما د انسان پیدا کېدو اراده شته فرشته تپوس کړي چې اذکر ام انثى خدای دا رحم ته چې نطفه راله او استاد انسان پیدا کېدو اراده شته دا انسان به مذکر وي کنه دا به ماشوم وي او که ماشومه به وي کنه هلک به وي که بچه نه الله ورته وایي چې دا به ماشوم یا ماشومه به وي دا خبره ولیکي دا ولیکي نطفه لا خپل شکل کې پرته ده کار پې شروع شوی نه ده دا خبره ولیکلی شي ته بیا جاړې چې جنۍ ولې پیدا شوه هلک ولې پیدا شو قرآن ته وګوره أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وبند مال خبراك تاسو مال خبراك هاغ نطفه چې تا رحم کې پم نکړه رحم ته دې وغورځوله اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون دغه نطفه نه تاسو په خپل حالت رحم کې انسان جوړوي کې زه جوړوم کنه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لو يزج أغوام زما بخوخ باندې چې زما اراده وشکنا تاسو د مور خېټه کې رحم کې چې څنګه زما خوخ شغه شان شکل در جوړ کما تبیا چاړې خزدي چاړې ابي زوګي نیادي چاړې ابي زوګيني کدي خط سر جوړن کړي ورشتہ داران در تراجي وای 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 نیادي کو ناټه ټکې کنا مور دې کو ناټه ټکوي چې وای جنۍ ولی پیدا شو دا لک ولی پیدا نشو وزړې خره او زړې خره ته هم خزې کنه په خپل ځان باندې ولی ماتم نکړې کنه چې په لور باندې ماتم کړې پنوسې باندې ماتم کړې په ځان باندې ولی نکړې کنه ارمداو فرشتے تعالی حکم اکڑی چھ اولکا دابا لکویا بجنوی فرشتہ غولکی بیا فرشتہ تپوس کڑی چھ یا ربی کم یعیش دا بند چھ دماشم یا دماشم شکل کی دنیا تراشد دبڅو کال عمر وکنا
دا خبرم ولیکي بیا فرشتہ تپوس کړي چې کم یم شي او رب دا چې دنیا تراش دا به څومره قدمونه الیکنه د خپل ژوند کې ساګانې به څومره الیکنه رحمان بابا فرمایي دلته د مقدم دواړه فحساب دی دنیا کې سا اخیستل ستا قدم خودل دا دواړه فحساب دی مخکې ستا د جوړېدو نه مخکې دا خبرې لیکلې شوې دي که نه دلته د مقدم دواړه فحساب دی پل غلط للارې مګده بې حسابه حياتك أنفاس فكلما مزت منها نفس انتقصت به جزء وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فتى تعد عليه اللفظ والنفس داستا ژوند ټول یو څو د شمېر ساګانې دي هغه مخکې لا لیکلې شوي دي چې ته دنیا ته راشې دومره ساګانې به الې که نه اوس هغه نوجوان چې دغه ساګانې هم شمېرلی شي الفاظ یم شمیرلی شي هغه به د دنیا په ژوند باندې څه خوشحاله شي د فارسۍ ګاډ کمره کې پروت دی یو مجرم حکومت ور باندې اډر کړی ده چې دا به 100 ګنټې یا دا به 1000 ګنټې پس پانسۍ کېږي که نه اغا 1000 گھنٹے پشمار دے اغا بند داس گڑی تگوری چی یو سکن تیر شو دو تیر شو 2 منٹ تیر شو 5 منٹ تیر شو گھنٹا تیر شو 100 گھنٹے پس پس 500 کے گم یو گھنٹا خو تیر شو 99 فات دے دا زمون عمرنهم دغه شان پشمیر دی وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقل من يجاوز ذلك رواه الترمذي دارت عمرو بن شعيب نے روایت فرمائی چې رسول الله فرمایي زما د امت عمرنا شپږ او یا کال دی د دې په مینس کې دی کنه د دې نه کم وي لیکن ډېر لږ خلک داسې دي چې هغه د شپږ او یاونه ورواوړي چې د او یاونه ورواوړي کنه بیا خو داسې شی ته نه جوړ شي چې لس وایي لس د خولې نه د لس په ځای وځي پاس دا زما د استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن حرمونا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ او بمونږ ته دوره تفسیر کی دارالعلوم حقانی کوړه خټه کې به ویل چې بچوانو بیا خدای بوډا شي چې د اویاو نه واوړي چې لس وای د لس په ځای پړس وځي د خولې بیا ختم بیا فرشتہ تپوس کړي چې کم یاکل و کم یشرب او خدای دا
بنده چې ته د دې نطفې نه پیدا کوې دا به څومره خورې څومره بس کې اخوړل څکل هم مخکې ولیکلی شي هر څه مخکې ولیکلی شي ورکله خلک وایي چې یاره نوړه یې جوړه کړې وه خولې ته وړه خولې ته لا وړیا نه وه لیکن هډې ټیک ورته وشو راپرېوتی مړ کاش چې دا یو نوړی خو د خوړلی وای نور می ارمان نه ده که نه هغه یو نوړی چې د پناز جوړه کړې وه که نه کاش چې دغه یو نوړی د خوړلی وای خېټې ته اچولی وای په عربونو نوړی چې خولې ته واچولې څه ورباندې جوړه شوه هغه یو نوړی چې راوچته کړې وه هغه تېنه فاتح شوه هغه د نصیب نه و د حق نه و هغه هم د بل چا د راوچته کړې وه که نه د هر څه د پیدایش نه مخکې ولیکلی شي اجل د موت تاریخ هر څه ولیکلی شي فرمائی وما اهلکنا من قرية من اهل القرية الله ما ندی تبا کړي کنا نمی دی علا کړي څوک د خارو د کلیو والا خلق الا مگر چې څومره قومونه می تبا کړي دي کنا ولها کتاب معلوم دوی د هلاکت دوی د مرګ لپاره الله وایي تاریخ چې کوم هغه مقرر وکنا غلی کلی شوی وکنا لوح محفوظ کې کنا هغه معلوم وو ما تسبق من امه یو امت یو جماعت یو قوم اغا سبقت نشی کرائی مخی که دائی نشی کنا اجلها دخبل مرگ دا تاریخنا وما يستأخرون او نرست که دائی شی بلکہ ہر چاہتا چاہ خدای کم تاریخ لکلی دا زمون د شکلونو جوړې دو نمخ کې د مور خېټه کې چالا کم تاریخ د مرګ لیکلی دا دغه نه یو سکند مرګ ستا مخ کې کېدای شي نه یو سکند وروسته کېدای شي او چې هغه تاریخ دې پوره شي که نه بیا که دا ټوله دنیا درته را جمع شي ټوله دنیا ستا مرګ غواړي ستا قتل غواړي چې ستا تاریخ پوره نه وي تا قتلولی نشي که نه 50 ممالک 50 ممالک سره د جهازونو سره د ټینکونو سره د فوجیانو د 50 ممالکو هم د فوجیان لګیاو چې عاجز په یو سترګه معذور مولا عمر مرد مجاهد هغه شهید کړي لیکن د مولا صاحب تاریخ پوره نه و که نه 50 ممالک ټول عجز شو که نه مولا صاحب یې نه شهید کو نه گرفتار کو اسامه یې نه شهید کو نه گرفتار کړو اڅ چې شو هغه کوم علاقه ایبټ آباد هم یو ډرامه هم دا زمونږ والو یو ډرامه جوړه کړې ځان ته د اوړو پوزه جوړوله او چې تاریخ دې پوره شي د مرګ تاریخ دې پوره شي بیا ټوله دنیا کې تا باندې مین تا باندې رحمدله څوک دی مور ده او پلار تاریخ دې پوره شي د مرګ
بیا د ټولې دنیا نه زیات پتا مین چاته چې ته محبوب یې هغه څوک دی ستا مور و پلار او چې تاریخ پوره شي نو بیا رحمان بابا فرمای د رحمان بابا خبرې ټولې د قرآن حدیث مطابق دي چې زوی د فلار پغې کې فروت وي روح ته لاړ شي زوی د فلار پغې کې فروت وي روح ته لاړ شي مورم ورته ناست وي زوی د فلار پغې کې وي یا د مور پغې کې وي دواړه ورته ګوري ساتي نه اوځي کنه زوی د فلار پغې کې فروت وي روح ته لاړ شي د قضا علاج په مور و په فلار نشي زوی د فلار پغې کې فروت وي روح ته لاړ شي د قضا علاج په مور و په فلار نشي چې مور و فلار دې د مرګ نه راګرځولی نشي کنه نور خلق بیا د کم باغ مولی دی د کم باغ گاجر دی کنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين